سلامتی کنه مولا نوره دې رانه د مکر مسله خرڅه نه کړه په نغدو روپو. مولا نوره دې رانه د مکر مسله په نغدو روپو باندې خرڅه نه کړه او نه به رانه خرڅه کړي نوره انشاءالله، نه به رانه خرڅه کړي او نه رانه نوره خرڅولی شي. السلام علیکم ملګرو، په دې سکرین به تاسو ته ښکاري دا بې شرمه بې حیا بدبخته انسان د ده په باره کې د مولانا صاحب یو څو خبرې کړي، ضروري واورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. که ویډیو خوښه شو نو لایک یې کړئ، چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. طالب مولا انګریز ختم نکو، دا انګریز بچی به سے ختم کی، دا انګریز پرکٹی به سے ختم کی، دا دنیا والا بغا پی ورفیت من اندیش زی غوغاء رقیبا، ورفیت من اندیش زی غوغاء رقیبا، آواز صدا کم نکو ند رزق گدارا، دا دنیا نہ چلی گی با، دا حق پرست قافلی بروانی وی، دا علماء قافلی بروانی وی، دا سپیری غابی بهیس پروانه کئی. بدماشی پلین چې کوم سړی راشي کنه او د بدماشی پلین کې خبرې کوي، د بدماشی په ژبه خبرې کوه، بے نرمې خبرې مه کوه. دا خلک هغه دي چې ستا د انسانیت نه غلطه فایده لي، چې بدماشي کوه نه بدماشي ورسره وکړه، انسانیت یې کوه انسانیت یې ورسره وکړه. چې انسانیت نه خبره بار کړله، د اخلاقو نه خبره بار کړه او د علم او د عالم او د طالب او د ملا توهین یې کوه، بیا نرمه لهجه مه استعمالوه، بیا نرمې خبرې، بیا تیزې خبرې کوه، بیا د بدماشۍ خبرې کوه. دا مرګ یو ځل دی، دا ژوند یو ځل دی، دا دنیا یو ځل پاتې کېږي. دومره چا نه ویرېږه مه، دومره ډار مه کوه، دومره پروا د چا مه ساته چې ته پکې د علم او د طالب او د ملا بېعزتي وکړي. چې چا تیزه کوله تیزه ورسره کوه، چې چا نرمه کوله نرمه ورسره کوه. یو سړی په نرمه نه پوهېږي، تیزې ورته ووایه، خبرې جرأتمندې وکړه، تیزې وکړه، نرې وکړه، با همته خبرې وکړه. داسې جواب ورکړه څنګه چې هغې اعتراض کړی دی، که هغې اعتراض په انسانیت کړی دی جواب په انسانیت ورکړه، که هغې خبرې په انسانیت کړې وي خبرې په انسانیت وکړه. هغې چې ستا د علم وقار ونه ساتو، هغې چې ستا د پړګۍ وقار ونه ساتو، هغې چې د ګیرې وقار ونه ساتو، هغې چې ستا په سینه کې د قرآن وقار ونه ساتو، هغې چې ستا په سینه کې د علم وقار ونه ساتو. داسې کس سره انسانیت د علم بېعزتي ده، داسې کس سره انسانیت د پړګۍ بېعزتي ده، داسې کس سره انسانیت د ګیرې بېعزتي ده. دلته د بدماشۍ په لن کې بدماشۍ خبرې ورسره وکړه. نرمې لهجې او خوږې لهجې خلک انسانانو سره کوي چې په چا کې اخلاق وي، په چا کې انسانیت وي، په چا کې عاجزي وي. کوم سړی په خپل عزت پوهېږي، په خپل وقار او احترام پوهېږي، چې یو سړی نه خپل عزت پېژني نه ستا پېژني، بیا هغې له د هغې عمل په لاس کې ورکول پکار دي، بیا هغې ته د هغې شکل ښودل پکار دي چې ستا څومره بدماشي ده، په تا کې څومره زور او طاقت دی او ته څومره طاقت کولی شي. ورته وایه وازمایه، طاقت دې مو ازمایه، زور دې مو ازمایه، بدماشي دې مو ازمایه. زه دې بدماشي ګورم څومره بدماشي، زه ستا زور ګورم تا کې څومره زور دی، زه ګورم ته څومره طاقت ورسړی. یو سړی یم ته تنها یم، ته خلاص رانږدې که بیا دې خپل انجام وګوره چې خلک بدماشي څنګه کوي. طالبان په هغه چا بد لګي کوم سړی چې د پلار نافرمانه، کوم سړی چې د مور نافرمانه، کوم سړی چې د الله نه باغي، کوم سړی چې د رسول الله نه باغي. د چا ذهن چې سیکولر دی، د چا ذهن چې پردی غلام دی، د چا ذهن چې پردی نوکر دی. په پردي غلامانو باندې طالبان بد لګي، په پردي غلامانو باندې عالمان بد لګي. په دې هغه خلک بد لګي کوم خلک چې د قرآن خادمان دي، کوم خلک چې د اسلام خادمان دي، کوم خلک چې د الله او د رسول خادمان دي. هغه خلک چې هغې د الله او د رسول د دین خدمت کوي، هغه خلک چې هغې د قرآن خدمت کوي، هغه خلک چې هغې د قرآن دفاع ته ولاړ دي، هغه خلک چې هغې د اسلام دفاع ته ولاړ دي، هغه خلک چې عزت او حیا ته ولاړ دي. چې تمامې دنیا له حیا ورکو، هغې له عزت ورکو، هغې له ابرو ورکو. دا چې څومره لیبرل خلک دي، څومره سیکولر خلک دي، څومره نافرمانه بدعمله خلک دي. تاسو خپله معاشره وګورئ، دا به طالب پسې کنځلې کوي، دا به ملا پسې کنځلې کوي او ته ورنه معمولي غوندې تپوس وکړه، ورته ووایه، ورته تا سره بد څه کړي دي، تا سره جنګ کړی نه، تا سره پوله شریکه نه، تا سره پټی شریک نه، تا ته کله بده خبره کړې نه، تا سره کله جنګ کړی نه، نو په تا بیا ولې بد لګي؟ در اصل کې په تا طالب بد نه لګي. ستا نفرت د الله نه دی، ستا نفرت د رسول الله نه دی، ستا نفرت د قرآن نه دی، ستا نفرت د اسلام نه دی. خو الله ته څه نشي ویلی په دې خاطر چې خلک مې وجني، الله ته څه نشي ویلی په دې خاطر چې خلک مې قتل کوي، پیغمبر ته څه نشي ویلی ځکه معاشره اسلامي ده، خلک مې وجني، قرآن ته
ته کنځل نشي کولی ځکه خلک مې وجني، اسلام ته کنځل نشي کولی ځکه خلک مې وجني. بله یوه لاره پاتې نه وه، د الله د دشمنۍ، د پیغمبر د دشمنۍ، د اسلام د دشمنۍ، د قرآن د دشمنۍ، یوازې علم او طالب او ملا پاتې و. دا راولګېدو طالب ملا ته کنځلې کوئ. کوه کنځلې، ستا کنځلې چې تی ما ته کې والله ما ته خپل حقانیت ښکاري. ما وویلې په همدې راته دا ځان جنتي ښکاري، په همدې راته دا ځان جنتي ښکاري چې د وخت په دوزخیانو بدلګېږم، چې د وخت په دوزخیانو بدلګېږم.